بلا مسله چې سروي کې سروي ذبح کول وخت کې کم کم کارونه حرام مکروه دي. مکروه مطلب دا چې دا نه دی کول پکار، دې سره ثواب کې کمې راځي. پہلا نمبر باندې دا چې کله دا سروي ته ذبح ته سملې په بیا پروتي باندې دا راخکل یو ځنه بل ځای ته وړل دا مکروه دي، د سینې دی کول پکار. موږ سروي یو ځای کې سملو بیا ته خپل سونو نه نونی سورا سا چاخ کرونه نیولي چا لکه نه نیولي راکاږي بل ځای ته یو سیل ته ذبح کی، دا مکروه دي، دا زناور سره ظلم دی. دیو جنا زنا سروي ځان په سیر راخکل یا تا نه مخکې دی ورته دیکا ورکې غا پزما کا پروت دی، دا شریعت کې جایز نه دی، دا مکروه دی. زما دې خبره تاسو پوه شئ. دویم دا چې سروي سملې او بیا غنه پس لګي تاخير کې کله ځان کرے کله کپڑے بدلے کله سکے، دا هم مکروه دي. د سروي دي کې سروي ته تکلیف رسول دي اور قاعده او کلیه باندې ځان پوي کې هر هغه عمل چې هغه کې سروي ته تکلیف ملويږي هغه شریعت کې مکروه دي. نتیجه تا سروي سملو او زی کپڑے بدلے بیا پته نشتا ځان برابرې هغه وخت پرې دا سروي پروت دا مکروه دي، د سینې دی کول پکار. دریم دا چې سروي سملې هغه د باد لګیا شي بیا چاړه تیرې کانی درخستی وي، دا هم مکروه دي، د سینې دی کول پکار. یو سروي په مخ کې بل سروي ذبح کول دا هم مکروه دي. ولی هغه ته الله پاک شعور ورکړي، هغه د شعور سره دا تدارک کوي چې دا چاړه تیرې دا هم ماده برا اور کما په مخ کې د یو سروي ذبح شو په مخ کې نه بده مې بوي کې چې دې بس زمان نمبر دی ندی وجنه د سروي په مخ کې چاړه تیرول دا هم مکروه، یو سروي په مخ کې بل سروي ذبح کول دا هم مکروه دي. دینه ځان ساتل پکار دي. زناور باندې به زی سختی کول، مثال په تور باندې هغه سمراولو کې دومره سختی ور سره تو کې چې هغه ته تکلیف ملاوي شي، نه د ذبح ولا سروي ته به زی سختی کول به زی تکلیف رسول دا هم جایز نه. دا هم مکروه دي چې سروي یا 100 غنټه وګه پاتې کې یو ورځي وګه پاتې کې، ولی بیا لري صفای مونږ ته ګرانه وي تر دې پوري چې د سروي ته ذبح کې د یو سکند 2 سکند مخکې چې غا خوراکي پریږي او چې خوراکو غا خپل رزق کم الله پاک دنیا کې لیکلي د رزق په اسه هم پوره کوي. خوستا د سروي 24 غنټه لګو تندو کې ساتل دا مکروه دي. د سروي ته بغیر د ضرورت تکلیف ورکولي شریعت دی اجازه نه ورکوي. خپل یو 5 منټ سہولت لپاره یا یو لږ شان سہولت لپاره چې لره زر صفاشي هغه د پرته څومره تکلیف زنه ورته ورکړي. اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو رحم وکي هغه چا باندې چې کم زمکه کې دي، یا رحمکم من فی السما، تاسو باندې برحم وکي هغه چې کم اسمانونو کې دي، نه الله په تاسو باندې رحم وکي. دیو جنا دا ټول مخلوق الخلق عیال الله، دا ټول مخلوق ته الله کوم بدا. اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې هغه انسان الله پاک ته زیات خوختي چې غدا الله کوم به سره د رحم او د کرم معاملې کوي. ندی سروي ته تکلیف رسول دا مکروه دي، جایز نه دي. پسې چاړې سره سروي ذبح کول هم مکروه دي. ولی ستاد پسې چاړې سره سروي ذبح کول هغه کې زناور ته تکلیف دي، سروي ته تکلیف دي، دا هم شریعت کې مکروه دي. ذبح خو بشي خو ته تکلیف ملاو شو. دیو جنا تیزی چاړې سره علل اول دا سنت عمل دی چې هغه ته کم نه کم تکلیف ملاو شي. اور یو سروي مخې ته بل سروي ذبح کول دا د تموي سروي ذبح کول نه پس دغه سر جدا کول دغه نه دا هم مکروه دي. ولی چې ته دا سروي ذبح کې غونه سر جدا کوي نه دا سر جدای پورې غته تکلیف دی. هغه سالو رګونه کټ کا دینه پس ته زدا قرباني طریقه خیم چې کم کم رګونه بکټ کوي. خو تاسو صرف دې باندې ځان کوی چې کله تا کم هغه سالو رګونه دی غکټ کو سروي پرې دا چې غن آرام سره د روح اوزي. ولی روح وتل نه پس کته غنه سرمنو باسي غته تکلیف نه محسوسي. خو گچره ته زناور ذبح کې اور لګي دا سرونه کټ کوي یا حرام مغز پرې ځان رسې نه دي کې سروي ته زیات تکلیف دي. دیو جن فقها لیکلي چې دا هم مکروه دي. دینه به هم ځان ساتي. زناور د برنه ذبح کول حل طرف نه ذبح کول دا مسنون عمل دی، دې طرف نه ذبح کول دا هم مکروه دي. اگر چې قرباني د کیږي
او چونکې دې طرف نه ذبح کول د کیومینست چین ولا کم خلق دي شنټو مت ولا یا کم هندوان دي غو د دې طرف نه ذبح کین غو سره هم مشابهت دیو جن د سینې دی کول پکا حلقوم طرف نه ذبح کول مخ کی طرف نه اور د سروي د یخیدون مخ کی هغه نه سرمن استل دا هم مکروه دا یسو مکروهات متا سو ته مخ ته عرض کړو خبره د خبره خلاصه دا چې هر هغه فعل هر هغه عمل چې هغه کې سروي ته تکلیفي هغه نه بزان ستو